یوسف وهذا اخیاو دا زه یوسف او دا زما ورور دی قد من الله علینا الله احسان کړی په موږ باندې انه من یتقی یقینا شان دادې څوک چې ویریږي د الله نه او یصبر او صبر اختیار کړي فإن الله لا یضيع اجر المحسنین یقینا الله نه ضایع کوي مزدوري د نیکانو قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ويلرون ورتا قسم په خدای دی یقینا غوړه کړی دی الله تعالی رب مونږ باندې وان كنا لخاطئين او شان دادې یو مونږه خطاکار قال یوسف علیہ السلام ورته دا پیغمبران خبیره لا تسریب علیکم اليوم نشتری ملامتیا پتا سمانین رضی ایس ملامتیا نشتا یغفر الله لكم خدای درته بخنو کی وهو ارحم الراحمین او دا الله بخون کې د بخون کو نه اذهبوا بقميصي هذا یو سری کمیس زما چدارے یا زما را کمیس وی سي فالقوا على وجه ابي واچوي دې را په مخ د بابا جی زما باندې یاتی بصیرا او بګرځي دې بنا او واتونی باهلکم اجمعین او راتلو کوي ماتا باهلکم پټول کور والو باندې کنعان کی چې زمونږ څومره دی ټول بس ټول را ولما فصلت العير کله چې جدا شولا قافله د مصرنا دا تور زمزلو پر منس کې ښه کنعان ته قال ابوهما ويل بلار دي لكانوا يعقوب عليه السلام اني لاجد ويل بلار دي اني لاجد ريح يوسف يقينا زموم من بوي يوسف ما باين دي يوسف بوي دي فلا لولا تفندون کتا سماتا نسبت د لیوانتوم نه کوي چې د بوډاوالي د وجې د سړي دماغ کار پیږي کدا نسبت ماته نه کوي نو زما باندې نن د یوسف پی یو سړی وایي ناشنا خبره ده وایي زمسترش بوی کې زمسترش بوی پیراهن شونی دي چې را در چاه کنعانش ندی دي وایي ناشنا خبره ده چې د مصر نه یوسف علیہ السلام بوئی تو په کنعان کې دا تور په مزل باندې لري زیاده معلومه او د کور په خوا کې په 3 میله کې په کنعان کې په کوی کې پروت او تا ته پته نه و نو یعقوب علیہ السلام جواب ورکړي چې منګه ته چې الله سخی نو هغه بس مخ په خپلې شو کولې دا بوئی مله په ما باندې کوله نو څه کوي تالله انك لفي ضلال قديم قالوا کور والا ورتوای تالله قسم په خدای دې انك لفي ضلالك القديم یقینا دې ته په خطا په خوانه خپل کې ابا ډوکی شی کلم پر ورښوي دې فلما جال بشیر کرا چې زیر ورکون کې القاو علی وجی وای چې قمیص په مخ د یعقوب علیہ السلام باندې فرتد بصیراو ګرځید یعنی معنی نظر به حال شو فرتد بصیراو ګرځید لیدون کې قال لم اقل لكم ویل یعقوب ما تاسو نه ویلي چې انی اعلم من الله ما لا تعلمون زه پوهیږم د الله نه پای خبرو چې تاسو نه پوهیږئ قالوا یا بانا ویلون یوسف بابا جی استغفر لنا ذنوبنا او بخنه غواړم د پاره زموږ د ګناهونو ان كنا خاطئين یقینا یو موږ خطاکار قال سوف استغفر لكم ربي ویلی یعقوب علیہ السلام زردا چې بخنه غواړم تاسو د پاره خپل ربنا انه هو الغفور الرحیم یقینا د الله بخون کې مهربان دی یا ورګری سبزه په صلاح کو یا یو موزون ټیم کې به تاسو به بخنه تاسو د الله نه غواړم فرما دخلوا على يوسف کله چهرات را له ګلار را روان شو ټول رونه را روان شو ټول اهل او عیال را روان شو او را له مصر ته فلما دخلوا على يوسف کله چهرات نه شو یوسف باندې آوا الیه ابویه زه ورک ځانتا مور او پلار ورته مور او پلار یو خجول پتا کې ځان سکه نه وي دا مخ کې راو دیو استقبال د بار بار دې احساس کړو باري تک احساس کړو وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين به ورته زئی اوس دن نشي تاسو کاله واړي په امن کې خار د مصر تا ورفع ابوي على العرش پورته کړ کو مور بلار ځان سره په عرش باندې وخروا له سجدا او پریوتل دارونو مور بلاري یوسف عليه السلام ته په سجده باندې د دوی په زمانه کې دا سجده تحیه وا او د ستړي مشي وا
او دا دې په ملت کې جایز وا په ملت مسلمه کې هیڅ قسم څه جایز نه ده کار عبادت ته او کار تحیه ده اوس ممنوع ده وقال زکه چې تاسو ما حدیثونه مخکې ویل اوس جوړ آدم کې منا ټولې خبرې کړې وي وقال یا ابت هذا تعویل رؤیا ویل یوسف علیہ السلام اے بابا جی دا هغه تعویل د خوب زما من قبلو چې مالی دلو مخکې دینا قد جعلها ربي حقا وګرځو زما رب دې لره حقا وقد احسن بي احسان وکړم په ما باندې اذ اخرجني من السجن چې راو استعمال را د جیلنا د سیونه ویلي چې اذ اخرجني من البئر دغه چیرونه ناشتي او کوی ته غرونه چولې نوې یقینا احسان کو رب ما باندې چې راوي استعمال جل خانینا وجاء بكم من البدو او راتلیو کو پتا سو باندې د باندې نه دی په باندې کې وسدل کی ساروي او خانو غړي وي دی وجه دیو په باندې کې وسدل من بعد ان نزغ الشیطان او بیا ته لګه غو اشاره کوي دا بس داګینا شټونګا چولې و شیطان بین و بیني و بین اخوتي فمن زما او زما درونو کې ان ربي لطيف لما يشاء یقینا دې رب زما ډېر باریک بین د هغه شي چې هغه خوښي انه هو العليم الحكيم او یقینا د الله هم دې پوره حکمت والا دی دا یعقوب علیہ السلام په دې باچای کې کله چې بدا زیره ورکون کې لاړ نو څنګه دې پرې خو یوسف ول بادشاہي مصر می پرې دیکان لاران داسي یعقوب علیہ السلام وایي زیب حکومت سپو زدا ته پوسکون چې په کوم ملت ته پرې خو دا هغه په ملت ابراهیم باندې ستا په ملت باندې نو به او فرمایي الان تم له النعمه اوس ولې پوره نعمت ورکړه چې د دنیا نعمت مولا ورکړه چې د دنیا بادشاہي او خلافت دی او د دین نعمت مولا ورکړه چې پیغمبر احساس کړی الان تم له النعمه وزګه وایي اوس یوسف علیہ السلام دا ټول مرحلې ولیدې 30 کاله لار سيوزه 2 کاله یو دی پلار یو ځای دینه مخ یو ځای داسې روان کړو پریکا په خزانو یې ګرځي نو د کاغذونو په خزانه واره نو یعقوب علیہ السلام ورته چې یوسف دا دونه کاغذونه تاسو پراتو او دونه ستا حکومت او دونه خلک درسو دا دونه خط شرا لګلې ماته راځه به کوم تکلیف پروتو دا خط شرا لګلې یوسف علیہ السلام ول ماته جبرئیل ویل چې خط ور باندې ورته دی جبرئیل ته پوښتنه کو چې ولې تا دوی کې لیکل نو یوسف علیہ السلام ورته وایي چې تاسو سره په انبساط او غب شپ زمانه زیات دا د دنیا نړۍ موړ شو 30 کاله د چپلار مړ شو 2 کاله بعد هغه وصیت کړو ول ما به د حضرت عیسی علیه السلام جمتا په خدای کې په بیت المقدس کې یعنی په شام کې وخت خای 30 کاله بیا هغه د رسوبات شو 30 کاله پس په خپل باندې مرګ حاضر شو او دعا کړي ربي قد آتيتني من الملك اے زما پروردگارا یقینا تارا کړه ما ته حکومتنا وعلمتني من تعبير الاحاديث او وکړه دې تا مالرا په تعبیر د خوبونو باندې فاتر السماوات اے ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو انت ولي په دنیا والآخرة یقینا ته زما دوست او معاون او مددگار په دنیا او په آخرت کې توفني مسلما والحقني بالصالحين خدای کله چې ما وفات کې مسلمان مې وفات کې توفني مسلما والحقني بالصالحين او په وس کې ما د نیکانو سره ابراهيم عليه السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او د نیکانو صالحانو سره ما یو ځای کې روا
ذالک من وصلاوی پیغمبر خدا تا ذالک من انباء الغیب داری دا خبرونو پټونا نوحیه الیک چې موږ تا ته وحی کوو وما كنت لديهم نبی ته پنځ ددی نبی ته پنځ ددی زامنو د یعقوب علیہ السلام باندې اذا اجمعوا امرهم کلا چې کس کې خپل کار لرا وهم یمکرون او دوی چل ساده انکی کله چې کویتا حضرت یوسف اچاو تا دا کیسه کم زین راسید من عن پوری ویلا دا خو ما تا ته وحی کړی وما اکثر الناس ندی اکثر خلق ولو حرصت اگر کته ډیر حرص کې راګي په ایمان بمؤمنین مؤمنان وما تسألهما تنواری دی خلقنا علیه پدی بانی من اجر سمزوری ان هو الا ذکر للعالمین ندے مگر دا پن و نصیحت دے مخلوقات اور پارا وکعی من آیت فی السماوات والارض یقینا دیر دا نخنا پاس فرنو پسمکو کی دا اللہ را قدرت تخیل کی دلی دی یمرون علیہا دا غافل خلق تیری کی پدی بانی وهم عنها معرضون ای دینا اراز کون کی وما یؤمن اکثرهم باللہ او ایمان نہ روڑی اکثریت خلقو کو اللہ باندے الا وهم مشرکون مگر دوی چې کوم دے شرک ان کی اب امنوا ان تاتيهم غاشیه من عذاب الله اے دوی ځان به خطرې غنی دینا چراشی دیتا یو پټون کې عذاب پټون کې د عذاب د جانب د الله نه او تاتيهم الساعه بغتتن یا راشدیتا قیامت ناصابا وهم لا شعورون دی پوینی ولته ورته وایا هاذا سبیلی ادعو الى الله دا زما لار د اسلام او دا شریعت او دا قران دا زما لار دا ادعو الى الله ضربنا ما خلق الله تعالی بصیرت سرد پوینا انا سو ومن اتبعني وسوق زما تابعداري وسبحان الله وما انا من المشركين باقي دا الله لرا نیم زو د مشرکانو وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم ندی لګره مخکې منګستانه مگر سړیم لګری دي چې وحی وکول منګا گیتا من اهل القرى دخارون والونا یو خبر دا شو چې الله پیغمبران را لګری نو په سړو کې را لګری دي زنانه الله پیغمبران لږه کړی یو او انسانانو کې پیغمبران راغلي پیریانو کې دي راغلي او بیا الله چې پیغمبران را لګری دي نو هغه په خارونو کې را لګری دي په باندو کې دي را لګری دا قبایل کې دي او دا بدوان کې دي په دې کې الله تعالی پیغمبر نه را لګلې دا کې وجه دا چې د خاریو خلک چې هغه نرم طبیعت والي هغه کې تمدني اخلاق ډېر پراته دي خوینم نرمي او د غرونو خلک او د باندو خلک هغه سخزړي علم پای کی کمی ادا مراکز العلم نا د علماء او د مجالسنا ادری پاتې شي ای وجنا پیغمبران علیهم السلام الله قرآن کی راځي کړی دي اپلم یسیرو فی الارض ای نزل خلق پزمکا کې پینزورو چې وګوري کې پکانا کې بدل الذین من قبلهم سره کې واخر انجام دا کسان چې دینه مخیو دا قریشان دي ته نه ګوري بل دار الاخرت خیر للذین خامخا کو مستنه الاخرت ډیر وردا کسان د پاره اتقوا جزان بچ کې د خلاف ورزي د الله نه خپل تاکرون دومره د عقل نکار نه لای حتی دسته اثر رسولو حتی چې ماوي سو شو پیغمبرانو د ایمان د قوم نجرا قوم ایمان نه راوړي وظنوا او دا ګمان براغه پیغمبرانو چې انهم قد کذبوا یقینا دوی سرا دې ته نسبت د دروغ وکړې شو وظنوا او دوی به ګمان وکړه چې انهم یقینا دا دي چې دي قد کذبوا یادا هغه وخت چې ماوي سو شو پیغمبرانو وظنوا ګمان به وکړو مرګرو د پیغمبرانو چې انهم یقینا دا پیغمبران اوس قد کذبوا یقینا دوی سره دروغ وکړي شو د جانب الله نه چې کله به مشکل راغی او امداد برانه نو بیا ودا قسم شک پیدا کېدی بهرحال دا ځان له مشکل آیات دی جاءهم نصرنا راغلی دیتا چې کوم دی راغلی را بغې دیتا زمونږ امداد پنو نجی پنو جو
ونجيا من نشا پس خلاص وکمنگا چې څوک بدمگا خوښوا ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين نو واپس کیږي عذاب زمنگا دا قوم نافرماننا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یقینا قصه د یوسف علیہ السلام او د درونو کې عبرت یو لوی عبرت دی لأولي الألباب د پاره د خاوندانو د خالص واکلونو ما كان حديثا ندی دا یو قرآن درې دا قرآن یو خبره یو ترا چې ساده کړی شي ځانا ولکن تصدیق الذي بين يديه لیکن دا قرآن تصدیق کون کې دا کتابونه چې دینه مخکري او تفصیل کل شی او دا تفصیل د هر امر ضروری دی چې زموږ امت لپاره ضرورتي او هدن او دا هدایت دی او رحمت سبب د مهرباني دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان وروړي.